وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه بالکل ولیمه دې ته ویلی شي چې د یو ښځې سره نکاح وشي، د هغې سره مداخلت وشي، مطلب د هغې ښځې خواله لاړ شي، د هغې نه بعد چې کوم روټۍ ورکولی شي د هغې ته ولیمه وایي. خو که یو سړی هغه نکاح وکړي او مطلب دا دی چې اوس لا د ښځې خواله نه دی تللی او د هغې نه مخکې روټۍ ورکړي یا نکاح مطلب شوې ده خو بیا هم دخول مطلب ښځې خواله نه دی تللی او د هغې نه مخکې روټۍ ورکړي نو دغې ته صدقه ویلی شي، خو ولیمه د هغې ته نشي ویلی. نو غالبا چې ثواب د دواړو به برابر وي، البته د ولیمې ثواب دی دا بیا لږ زیات دی، نو په دغې سره هم ثواب کېږي، د ثواب نه خالي نه ده، خو ولیمه اصل کې دغې ته ویلی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه چونکې که د دې حمام چې کومې اوبه وي او د دې لیټرین چې کوم د اوبو ویستلو ځای وي دا یو وي، نو بیا علماو مکروه لیکلی دی، ځکه چې د اودس چې کومې اوبه وي د چارنده، نو دا چونکې محترم یې د دې سره الله تعالی ګناهونه مینځي، نو د دې په وجه باندې بهتره دا ده چې سړی بهر چارندام وکړي، بهتره دا ده. خو که یو سړی دی او بل ځای بهر نشته د چارندام کولو او دننه چارندام وکړي، یا بهر ځای شته دی او بیا هم دننه چارندام وکړي، نو دا چارندام کول د ټیک دی، خو په شرط د دې باندې چې که ده ته د اساس کې د بېلمازه اوبو نه راځي. که چېرته اساس کې د بېلمازه اوبو ده ته راځي نو بیا خو کپړې پلیتېږي، نو بیا دغلته اودس کول دا منع دي، خو که نه پلیتېږي نو که اودس یې وکړو نو خیر دی، کولی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه عقیقه کول دا دي چې کله ماشوم پیدا شي د هغه په اوومه ورځ باندې د ماشوم د اړخ نه 2 چیلي او د ماشومې د اړخ نه 1 چیلی دا حلالول سنت دی، لازم او واجب نه دی. البته که یو سړی دا ونه کړي نو په دې باندې ګناهګارېږي نه، او که یو سړی نه دی کړي نو بیا بعد کې وس وشي او پیسې ورسره راشي نو بعد کې هم دا کولی شي د یو بچي د اړخ نه، مطلب دا د چې لوی څاروی دی په هغه کې 2 حصې وي، تقریبا 3 ماشومان او 1 ماشوم، دا پکې د دې نه حقیقه کولی شي لوی څاروی. ورکوټ څاروي کې 1 حصه دا د ماشومې دپاره کېږي، د ماشوم دپاره به 2 ګډان یا 2 چیلي اخلي، نو دغې ته حقیقه ویلی شي. که په 1 ورځ باندې نه وي په 14مه یې کولی شي، په 14مه نه وي په 21مه، په 21مه نه وي په 28مه، دغه شان ورپسې په ټول عمر کې دا کولی شي او سنت. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که چېرته دا وړه ګیره پرېښې وي او دا خبره کوي چې دا شرعي ګیره ده، نو بلکل ګناهګارېږي پرې زیات د دغې بل نه، ځکه هغه ګیره خرئ خو ګناه ګڼي او دا ګیره نه خرئ پرېښې ده، خو دا نه وایي چې دا ګڼي، وایي بس ته ورته وایي ګیره پرېږده، دا د پرېښې مې ده، نو معلومه دا ده چې دا د دې وړو کولو د موټي نه چې کمه وي د دې ګناه نه ګڼي، نو بیا واقع دا 2 ګناهونه شو، یو ګیره دی د شریعت او د شرع موافق نه ده، دویمه دا چې دا ګناه ده او ته یې ګناه نه ګڼي، او دا چې کوم ګیره خریلی دی نو هغه یې ګناه ګڼي. که چېرته یو کس وي هغه د موټي نه کمه ګیره وي او هغه یې ګناه ګڼي، نو بیا چې کوم دی خریل دا لویه ګناه ده، د هغې وړې کول نه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا کم زکات چې دی ورکړی و په دغه وخت کې تا خو دا خپل ګمان کړی و چې دا غریب دی او دا دې کوشش هم کړی و، بیا وروستو چې کوم دی د هغه پته ولګېده چې دا مالداره دی، نو دغه کم زکات چې دی ورکړی دا خو ټیک شوی دی، البته نور زکات دا نشي ورکولی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمې چې کومې پیسې دي په چا باندې قرض دي او تر څو پورې درکړي نه وي نو تر هغه وخته پورې زکات ورکول لازم نه دي، البته چې کله درته حواله کړي نو که بیا په 1 کال تېر شوی یا په 2 کاله تېر شوي نو د 1 کال به زکات ورکړي، که 2 تېر شوي د 2 به ورکړي، خو چې تر څو یې درکړي نه وي نو زکات دې مطلب دغه شان خیر دی که ادا نه کړي، خو خامخا چې کله درته میلاو شي د هغې نه به زکات دا ادا کړي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه په ننواتې کې دا چونکې یو رواج دی، لہذا که دا د شریعت حصه نه ګڼي او په ننواتې کې دا ته ګډه هغوی راولي، دا چونکې د عزت علامه وي نو بیا بلکل حلالول هم شي او خوړل هم شي. البته چونکې که د ننواتې ذریعه هم دغه شان وي چې خپل منځ کې هېڅ بې حصه داسې اخوا دېخوا شوي نه وي او بیا دا تعذیر بالمال ورکوي، دا وایي چې خامخا به ماله ګډ راولي داسې پرېږدم نه، نو بیا دغه صورت بیا جایز نه دی، کم از کم د تې اخیستل بیا نه دي په کار، خو که د خپل اړخ نه له دوی بوځي دا چونکې د یو عزت قسم دی، د عزت په طور باندې دوی بوځي،
نو بالکل هغه خوړل هم شي او هغه دې د اخیستی هم شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه که یو سړی په غالب ځوان باندې دا قسم وخوري یا چې کوم دی په هغې باندې طلاق وکړي، مطلب یو کس را روان دی او د ده پرې غالب ګماندار راشي چې دا زید دی او دا وایي چې په ما دې ښځه طلاق کړه چې دا زید دی او د ده ګمان هم دا وي چې دا زید دی، هغه چې رانږدې شو زید نه و عمر و، نو په دې صورت کې به د باندې ښځه نه طلاقېږي ځکه چې د غالب ګمان دا و چې دا زید دی. البته که ده ته مخکې نه پته وه چې دا عمر دی او بیا هم وایي چې دا زید دی او بیا هغه زید نه وي عمر وي، نو په ده باندې ښځه طلاقېږي. دغه شان که یو سړی د لاعلمۍ د وجې نه دا ووایي چې ما سره جیب کې پیسې نشته، که ما سره به جیب کې بل نور داسې وي په ما دې ښځه طلاق کړي، بیا هغه په علم باندې خپل قسم ټیک خوړلی چې ما سره نشته، دی ګمان و او دی یقین و، چې کله جیب وکړه هغه سره نوټ و، نو دا د په خپل غالب ځوان باندې طلاق کړی دی، لحاظه طلاق ورسره نه واقع کېږي. او دا مسله ده که ده ته چېرته پته وه چې زما جیب کې نوټ و او بیا هم دغه شان طلاق الفاظ ویلي، نو په دې سره بیا یو طلاق واقع کېږي، دا سړی د دوو طلاقو مالک پاتې شو. البته دې ښځې ته بغیر د نکاح نه واپس رجوع کولی شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه حکمتونه دا پکې ډېر دي، خو یو حکمت پکې دا دی چې اصل دا مخکې وي او ورپسې فرع وي، اول پلار وي بیا زوی وي. د دې په وجه باندې د جمعې په مانځه کې اصل څیز خطبه ده. که په یو ځای کې دا خطبې ویلو څوک نه وي، هغوی به د جمعې لمونځ نه کوي بلکې د ماسپښین 4 رکعتیز لمونځ به کوي. نو د دې خطبې د وجې نه احکام د جمعې او د ماسپښین د لمونځ بدلیږي را بدلیږي. نو اصل خطبه ده، د دې په وجه باندې اورېدلی هم واجب دی. او په دې اخترونو په مانځه کې چې کوم دی اصل تکبیرات دي چې هغه په مانځه کې دي او شپږ دي. نو دلته اصل خطبه ده، بیا ورپسې د جمعې لمونځ دا چې کوم دی فرع ده، ځکه که دا خطبه نه وي نو د جمعې لمونځ به نه کوي، د ماسپښین لمونځ به کوي. نو د دې خو بس قایم مقام شته دی، د دې په وجه باندې اصل یې مخکې کړه ورپسې فرع ذکر کړه. او په اخترونو په مانځه کې چې کوم دی اصل دغه شپږ تکبیرات دی هغه په اختر په لمونځ کې دي. نو اختر لمونځ یې مخکې کړه ورپسې چې کوم دی دا خطبه ده. نو خطبه اورېدل چې کوم دی دا لازم نه دي، که یو سړي پرېښودله ټیک د ګناهګارېږي پرې، واجب چې کوم د ده په ذمه باندې و هغه ادا شو. نو اصل دا چې کوم دی مخکې وي په خپله فرع باندې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه بس خپل قسم که ماتی وي نو ماتولی شي، د دغې نه به چې کوم دی دا 10 مسکینانو ته کپړې ورکړي یا به هغوی ته 2 وخته روټۍ ورکړي یا به چې کوم دی د هغې مقدار باندې پیسې ورکړي او دغه قسم دې مات کړي او دغه ښځې سره واده ادا کولی شي. البته که خپله خوښې نه وي نو په خپل قسم باندې د ټینګ اوسېږي او ودې اوسي او دغه ښځې سره دې بیا واده نه کوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه دا ښځه به نځي، البته که دا ښځه په هر صورت کې لاړه نو په دې سره به طلاق دا واقع کېږي. دویمه مسله دا ده که یو طلاق یې ویلی وي او یو ځل یې ویلي چې ته به دې پورته نه ځې، که ته لاړې ته وکړه ما طلاق کړې، نو که دا ښځه لاړه نو دا یو طلاق به واقع شي، دا سړی دا بغیر د نکاح نه دې ښځې ته رجوع کولی شي، واپس ورسره خپل د ښځې او خاوند تعلقات قایمولی شي، البته دا به د 2 طلاقو مالک پاتې شي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترمه د جمعې د مانځه نه دا سنت مخکې کول دا سنت دی، دا په ګڼ شمېر احادیثو مبارکو سره ثابت دی، زه یې درلیږم. خو دا ده که مخکې د زوال نه چونکې مخکې سنت کولی نه شي، نو چې زوال وشي هغې پسې وصل دوی خطبه وایي، په خطبه کې سنت نه شي کولی، بیا ورپسې دوی جمع ودرېږي، نو بیا وروسته دغه سنت ادا کول پکار دی، نه دي پرېښودل سنت مؤکده دی. بل دا اهل حدیث دا خبره کوي، نو د ټولو نه بدترینه فرقه چې کوم دی ګمراه هغه اهل حدیث دي. خلق په لوی امامانو باندې چې هغه تابعین دي، د رسول الله مبارک د قول مطابق چې کوم دی رښتینی خلق دي، په هغوی باندې بې اعتباره کوي، خلق د دین نه چې کوم دی بې دینه کوي، خلق دا بې مذهبه کوي، بیا د بې مذهبه نه چې کوم دی ډېر خلق پکې عثمانیان شي، ډېر خلق پکې دهریان شي. اوس په افغانستان کې راوتلي دي او دا خلک چې کوم دي داعش ویلی شي، د داعش ټول د اهل حدیثو خلک دي او دغه فرقه د بل څوک پکې نشته. لہذا د دې تندونه چې کوم دی د سپینې پټې تاو کړي، په هغې باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي وي دغه داعشیانو، د دې په وجه باندې دا دغه خلک دي، نو دا د دین نه وتلي خلک دي د رسول الله مبارک د قول مطابق.
لهذا د خلکو خبرې ته نه کتل پکار. البته د احنافو چې کوم مذهب دی دا د احادیثو په رڼا کې صحیح او د صحیح احادیثو نه وتلی مذهب دی، په دې خپل مذهب باندې دا اوسېدل پکار. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم، بالکل چې کوم اهمیت یې راغلی د سورۃ کهف هغه د جمعې د منځ نه وروسته ویل دي.